الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محترم و عزتمندو، قرآن عظیم الشان یو سورت چې هغه سوره واقعه ده. کله انسان چې دغه سورت لوستل کوي نو دغه انسان ته الله جل جلاله یو شرافت ورکوي. هغه شرافت دا دی چې دغه انسان به الله جل جلاله د لوږې نه وساتي. یعنی په دغه انسان باندې به لوږه نه راځي، غریبي به پې نه راځي، تنګدستي به پې باندې نه راځي. کوم انسان چې سوره واقعه په هره شپه باندې تلاوت کوي، یعنی د ماښام مانځه نه وروسته چې کوم انسان د سوره واقعه تلاوت وکړي، دغه درې رکوع سبق دی. کوم انسان چې دغه تلاوت وکړلو دغه انسان باندې به لوږه نه راځي، فقیري به پې نه راځي، محتاجي به پې باندې نه راځي. یاد ساتئ عزتمندو، هر سړی وایي چې زه د مالداره شم. د خپلې مالدارۍ کوشش هر انسان کوي چې دنیایي مال دولت دې ماته میلو شي. نو د دنیا مال دولت اسانه طریقه دغه ده چې حلال مال دولت به درته میلاویږي. نو هغه به په دې طریقه باندې درته میلو شي چې دا هره شپه د سوره واقعه تلاوت کوي. سوره واقعه دغه آیاتونه دغه درې رکوګانې اولولي، د هغې نه پس به دغه انسان ته الله جل جلاله حلال روزي ورکړي چې د ده به ګمان هم د هغه سایډ نه نه وي، د هغه ځای نه به د ګمان هم نه وي. الله جل جلاله به دغه انسان ته بیا هم روزي ورکوي، او داسې روزي به ورکوي چې دغه روزي به فراخه وي. دغه روزي داسې فراخه روزي به ورکړي چې دغه کې به الله جل جلاله دته قسمه قسم طعامونه ورکي، او الله جل جلاله به د دنیا په دولت باندې هم مالدار کی. کوم انسان چې سوره واقعه ویلا: اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه، دا تر اخره پوری ویلو. نو دغه صورت دا فائدہ ده چې دغه انسان به د غریبۍ او د نستۍ او د محتاجۍ نه وساتي، په د باندې بل وګ نه راځي. یعنی مطلب دا الله جل جلاله به دغه انسان ته فراخ رزق ورکوي. الله جل جلاله دی د دې صورت د برکته مونږ ټول مسلمانان د خپل غیبی خزانونه هغه مالدار کی. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.